الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عبد الله بن سلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى عبد الله بن سلام إلى آخر الحديث. د جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام په عزتمن ملګرو کې نن یو بل ملګری تشریح کیږي چې دا غنوم دی عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه. دغه تفسیری سیرت مخکې درسونه کې ذکر کړی شو، خو لیکن اجمالی ده. د خپل نوم حسین ابن سلام او چې د یهودو په مولیانو کې ډېر یو خطرناک او پوه عالم په مدینه منوره کې وجدا و چې مدینه منوره کې مختلف قومونو والا اوسېدل او هغې ټولو به د احترام، اجلال، عقیده، وقار ساتلو. د خلکو په مابین کې په تقوا باندې، په اصلاح بین الناس باندې، په استقامت باندې، په صدق باندې دا مشهور. ځکه بعضې کې څه صفتونه دي چې انسان ورباندې مشهور شي، بې د خلک یې د عمق د وجې نه د احترام قدر پر زړه کې لري. حسین ابن سلام ډېر انتهایی اوږد عمر تیر کې، لیکن سره د دې نه چې الله عز وجل دله داسې یو عجیبه ترتیب ورکړی و، د خپل ژوند یې تقسیم کړی و 3 اقسامو له. یو وخت یې داسې تقسیم کړی و چې دې وخت کې به دا په خپله کلیسا کې کېناستو، مقصد به کې وعظ او عبادت او د خلکو تربیت کول او د خپل رب العالمین بندګي. دویم داسې ایسه وه چې د باغ دپاره ایستلې وه کرکیله زمینداره، چې په هغې کې به د کجورو خدمت کوو، دقه شان په هغې کې پیوندونه لګول، د هغې د وجې نه به حلال رزق کور له خپل ځان له پیدا کولو، لکه څنګه چې دقه سنت طریقه د عبدالله ابن مبارک وه. 4 میاشتې دشمن په مقابل کې سنگر ساتل، 4 میاشتې حلال تجارت کول، 4 میاشتې هغه علماو ملګرو له درس و تدریس. 3 حصه د ژوند هغه تورات له وقف کړی وه للتفقه فی الدین. مقصد پکې دا و چې په دین د اسلام کې دا ځان فقیح کړي او فقاهت حاصل کړي. بیا په دین د اسلام کې فقیح سړی په هغه وخت کې جوړیږي چې کله سړی په ځان کې تقوا پیدا کړي، قلت الوسائل، د خلکو سره زیات تعلقات معلوقات نه لرله، د هغې سره سره د فقهاو کتابونه کتل، لکه د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، ابن قیم رحمه الله، شاه ولی الله صاحب وغیره. سړی به مجاهده هم کوي او د رب العالمین نه به دعاګانې هم غواړي. په کله به چې د تورات رسول وي، په دې وخت کې به چې کوم اخبارات او کوم اطلاعات د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې دله ورکړی شوي وه، هغې کې به ودرېدلو او ډېر انتهایی اوږده سوچ دا به پکې کولو. مقصد به دا و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حالت باندې ځان پوهې کړي چې دا د آخرې زمانې نبي دی او څه عجیبه انسان دی، دا صفت دی، دا صفت دی، دا صفت دی، دا مختلف صفتونه هغې کې سوچ کوله، تعدد سره دا ملاوله. د نبي کریم علیه الصلاة والسلام په دې صفاتو کې به چې کله د سوچ وکړو، ډېر انتهایی زیات به خوشحاله شو. د دې وجه نه د ملګرو نه هم دا ځان له جدا شو، تر څو پورې تورات کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صفات وګوري. الله عز وجل قرآن کې فرمایلی دی، دوی به دا رسول پر تورات کې داسې کتو ته به دا ګمان کو مکتوبا لکه څنګه چې د هغه تصویر بلکل بلې پاڼو کې لیکلی شوي، او دا خبره به یې کوله چې مدینې منورې نه به دا راځي او په دې ځای کې به دا دیره کېږي. د دې ډېر انتهایی زیات حالات ساتو. خو کله به چې دغه اطلاعات د اصول کړی د پر زړه باندې به تېر شو، نو ارمان به یې داسې وکړي چې یا رب، زما په دې عمر کې دومره پراخوالی راوله چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زما ملاقات وشي. انتظار یې کوو د هغه پرې ملاقات باندې زه نیکبخته شم، اول هغه انسان شم زما پرې قوم کې چې ایمان پرې راوړم. دا دعاګانې د رب العالمین نه غوښتلې. پېښه دا چې الله عز وجل د دا دعا قبوله کړه. د حسین ابن سلام د عمر الله رب العزت وروسته کې تر دې پورې چې د هدایت او د رحمت نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله عز وجل دنیا له راولېږلو، او بیا د قشان د مکې مکرمې نه د مدینې په طرف باندې دا لاړو، مهاجر شو. او دا خبر رب العالمین دی عبدالله ابن سلام نه لیکلی و چې دا به د هغه سره ملاقات کوي، د هغه سره به د صحبت او صحابیت کې شریکېږي. کوم حق چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام راوړی چې قرآن او سنت دی، په هغې باندې به دا ایمان لري. وجه دا ده چې په تورات کې د هغه حقانیت دله معلوم شوی و، ډېر انتهایی تږی و او ډېر انتهایی تمه دا ساتله چې دا به کله راځي او زما به ورسره ملاقات وشي او پېښه به دا چې هېڅ به زه ورباندې ایمان راوړم. راځي دا قصه عبدالله ابن سلام په خپله کوي. د هغې وجه دا ده چې هغه په دې قصه باندې ډېر انتهایی ښه پوهېدونکی دی چې څنګه دا کړې ده او څنګه دا د هغه سره د ملاقات وشو او هغې سره به ډېره درنه ده تمامه شي. حسین ابن سلام فرمایي چې کله ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره واورېده چې د مکې په سرزمین باندې پیدا شوی دی، نو سوچ مې دا وکړي چې نوم یې څوک دی محمد، د پلار نوم یې څوک دی عبدالله، د نیکه نوم یې څوک دی عبدالمطلب، په قوم څوک دی قریشي، عربي، هاشمي. د دې صفات د زمانہ
د رزق پیدا کېدو دا ټول ما تورات کې ذکر کړو دي خلکو نه مزه په ځای پوښتنه کوله او به می تطبیق کو په دې خبره باره کې چې دا تورات کې کوم خبره الله عزوجل کړی دا او دا سړی په دې مکه کې پیدا کیږي آیا دا هغه یو دی کنه په دې منځ کې فرق شته یقین مې په دې خبره باندې راغی چې د آخري زماني نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی داغه په دعوت باندې مې یقین راغی چې دا ډېر مضبوط دعوت دی او داغه بشاشت او زړه نه کیږي مې دا خبره مې د يهودو نه پټه کړه او ځان سره مې دا خبره وکړه چې زه به ان شاء الله دې تذکرانو کوم وجدار کې چیرته د خلکو لدې تذکرو کوم اسنه مخکې دغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي زما سره ملاقات کې داخله زما دغه مابین کې معنی جوړ نشي قطر مې کې ومني وښني زبل سب مسله جوړ نشي په خدا ورځو کې ورځ واشه الله عز وجل مکه مکرمه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې په طرف باندې روان کی یسرب علاقه لراغه اولنې زیر دې راکېدو د شو د قباء علاقه وانه په دې وخت کې وسړی راغه په خلکو کې چې غواله شي ای خلکو خبر نه په داخلي زمانه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نبی هغه راغه د مکه مکرمه د مدینه په سرزمین باندې داخل شوی دی دا فرمایشه په دې وخت کې زره کجوري پر سر کې ناسوم د غیر لپاره مې تربیت کوي دا قشن کجوري میراش کولې زما د ترور خالده بنت الحارث او غیره ون لاندې ناس توا خو چې کله دا خبر ما واورید او غیر اختیاري مې د خلینو دا خبره وته چې الله اکبر الله اکبر الله ډیر لوی دی الله ډیر لوی دی خوشاله شم بده باندې ځکه چې کوم شي زما مقصد دی هغه اسماء الله را رسي وې دی وخت کې ترور مال ویل چې کله اسما تکبیر واورید چې الله دې نه مراد کا قسم په الله کده موسی ابن عمران ابن قاحس ابن اسحر ابن لاوی ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم ابن التاروخ ابن ناخورة ابن شارع ابن ارغو ابن شالغ ابن عابر ابن فالخ ابن ارفخشن ابن سام ابن نوح علیہ السلام کداغه پراتک باندې چې تعالی زیره درکړې دومره خوشحالي به نه وکړي لکه څنګه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پراتک باندې ته خوشاله شوي وېمه دا خبر وکړه چې ایز ما تروري زمره پر رب العالمین باندې قسم دا اقص لري چې موسی ابن عمران روړ دی او دا ډول دی یو دین والای او دا په هغه مسله باندې را لګل شوی د رب العالمین بندګی را دا کومه بندګی چې موسی علیه السلام د خلکو ته تشریح کړی دا و چې په شوبه دی وخت کې خو مال دا خبر وکړه چې دا هغه پیغمبر دی چې تاسو د تذکرہ مونږ لکه چې په اخره زمانہ کې بدار راځي او دا څومره کتابونه چې مخکې ذکر کړی شوی دا ټول د لپاره د تصدیق واقع کوي په دې طریقې باندې چې زیره به ورکړي چې د اخره زمانه پیغمبر برازي محمد مصطفی او قران به ورسره ودا اقره ما ورته ویل چې او وې دی ویل شهید چې د وخت کې دا غنه بیره د تاسو د مبارک دا خبره موږ کړې دي وې دې څنګه لاړم متصل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خواله لاړم چې ګورم انت ډېر امتیازات خلک یو ټیل غونډه جوړه وې زما په دې ټیل کې ځان وردننه کې خو په کدا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خواله میزان ورسو اولنې خبره چې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ما واورې داغه داوا ایها الناس ای خلکو افشوا السلام تاسو کو څوک پیژنې کنه پیژنې د خلکو پر مابین کې تاسو د سلام خور کې وجه دارا بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې باندې درش نه کې الله عزوجل انسان لور کوي دویم تاسو جنت لنه شي داخلي د ترڅو چې پتاوس کې ایمان نه یو د ایمان والا جوړیږي نه ترڅو چې پتاوس کې دیو بل سره محبت نه ایا د څه شی تاسو نه کوم چې باغ باندې تاسو د امینه شروع کېږي منګو ویل چې شری ودا سلام دویم تو عمر کوي د غریبانو لا د شپې قیام الليل کوي په دې حال کې چې داخله ګودي الله رب العزت پتاوس جنت ته داخلي ګډه په سلامته د جنت د داخله دوه اساسي بنیادی سبب چې هغه سلام دغه سره مسکینانو باندې خرچه د شپې قیام الليل ایمان دې په مانځ کې خشوع ده د فرش حفاظت دې د وادي پابندی ده د پیدي کارونه کې ځان نه بندول دي د امانت لحاظ دې د قشن د مانځ حفاظت دي خلکو له خیر ورکول دي د قران او سنت د قانون نه ژوند تیرول دي شکل د شي جوړ سړي الله راځي د مسلمانانو مابین کې اختلاف مراوله په مسلمانانو باندې بدنامه ملګوا مصیبت چې تکلم متوجه شو صبر کوو نعمت چې کلمه متوجه شو به شکر وباسه د خلکو په ژوند کې استاد امینه پرتای او د قشن د گاونډیانو سره خو سلوک کوي چې بادشاہ شه دروغ نه ځان ساته پاک دمنی ریاض کوي د حلال رزق کوشش کوي معاملې کې نرمي پریوت انسانان راو چې تواب بیکار لکار پیدا کوي امر بالمعروف کوي نه له منکر کوي د خپل شر د خلکو نه بندوا پیدا شروع شو و زبدا سوچنه کوم د قنخ معلومه چې په تورات کې الله عزوجل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم ذکر کړي هغه کې شتو کې نشته یقین مې راغی چې د مخلمه وکاتو ما ځان سره ویل چې قسم په الله دا مخ د دروژن انسان نه دی ځکه د دروژن سره د مخ معلومي به ورنږدې شم دا مې ویل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ګوي ورکوم په دې خبره باندې چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه په دې خبره ګوي ورکوم چې محمد مصطفی د الله رسول او استاد دی وی مالنا متوجه شو مال دا خبره وکړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام
چې مسمک نوم دې سره لگا ما ورته ویل چې حسین ابن سلام وینا نه ته عبد الله ابن سلام شي ما بالکل سره عبد الله ابن سلام زماره قسم په هغه ځای چې تیر لګلې زما د پاره په دې ټولو نمونه کې ما یو نوم دومره بهتر نه لکه څنګه چې عبد الله بهتر دی ځکه دا تاسو ما باندې کې خودو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوانه لاړم خپل کور لا خپل خزر می دعوت ورکړ د قشن دی بچو لا د خپل اهل چې راځي اسلام راوړي الحمدلله ټولو اسلام راوړو په اسلام مشرف شو زما غترور خالده بنت الحارث هغه ډیر انتهیت عمر والا او غیم ایمان راوړو او بیا ما ورته ویلې چې زه خپل اسلام پټوم او تاسو پټ کې دی يهودونه چې کله ما تاسو له اجازه وکړه چې وځي ښکارا کې به ښکارا کې غوي بالکل شي دغه نور صلی الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خاله دا خبره مرته وکړه چې یا رسول الله د يهود یو تهمتي قوم دی باطل فرسته زه دا خو غنم شي ته دا غوي د مخونه معلوم کی او د قشن دا غوي د مشران خلک را دعوت کا به ته ما پټ کې په وجره کې زما مبارک ته پوښتنه وکړه چې دا کوم سړی د مخ کې دینه چې اسلام دوی له ښکارا کما زګه دوی چرته زما اسلام اومني به ما باندې اعتراضونه کوي او هر قسم نقصان او تهمت مال متوجي کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیره کله وځي کوټه کې داخل کړم مقصد د عبد الله ابن سلام بده کې دا خبره ده چې دا تهمتي خلک ګوره انده زمانه کې به دوه خبره ونه مانی ودا خلک را دعوت کړو د اسلام دین ډیر انتهایی ورته زیات ترغیب کې تشویق کړو ایمان ورته محترم پیش کې دعوت ورته ورکې چې تاسو په کتابونو کې دا خبر راغلي خو یې مانی دوی شروع شو چې ایسته باطل باندې جګړه شروع کړي او ویل موږ دا حق نه منو لیکن وما یدو دا خبره اوریدلې به ورنه پښتنه وکړه چې حسین ابن سلام دا پتا شو چې څنګه دی سیدنا و ابن سیدنا و حبرنا و عالمنا و ابن حبرنا و عالمنا دا زمونږ سردار دی زمونږ سردار بچی دی زمونږ عالم دی زمونږ د عالم بچی دی وې د شي ویلې ک تاسو هغه چرته اسلام راوړی تاسو به اسلام راوړی هغه چې کله وحاشه دانش کې شغل اسلام راوړي الله دې خبره نه اوسه دې شغل په ایمان راوړي بزوته ما ویل یا معاشر اليهود اتقوا الله ذلنا ويرګي وقبلوا ما جاءكم به محمد هغه دین چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راوړی دا قبول کړئ قسم په الله تاسو رقم معلومه رشد دا الله نبی دی تاسو په تورات کې د حالات معلوم کړي نو مې ته معلوم دي زه ته معلوم دي صفات او زه دا غوي ورکوم چې انه رسول الله دا الله رسول اسما په ایمان دی زه تصدیق کوم او زه پیژنم وې د ټولو خلکو نه چې دروغ دی ویلې قسم په الله ته دې سپک سړی استغفار سپک دی ته جاهل دې څنګه پلار جاهل دی نور د څومره عیبونه شو دا ټول ما باندې راولګول ویما رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې اې الله نبی دا يهود یو قوم د تهمت تړون کې باطل فرست دوکمار او فاجران زګه می دا تعالی خو دل چې اند زمانه کې قسمه بارکه ته خبره کوله شو نه مانی وی عبد الله ابن سلام په دې وخت کې اسلام لره وړاندې شو ته به د شي ګمان کوله کې ته سړی چې په ابو باندې را خوشی شي او قران کریم باندې د خپل ژبه د آباد او ساتل هیڅ وخت ود باندې نه تیرېدو مګر د قران ایتونه په لوستل کېدل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا چې تعلق راغی ته دا ګمان کوله که سورې چې د بدن سره د دې وجنه دا خبره په ځان باندې نظر کړه زبدسي عمل کوم تر دې پورې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مال په هغه باندې زیره د جنت راکی د زیره چې هغه ملګرو په مابین کې خور شو مقشم به وشو خورم شو هغه په خپل دا بیانې وزه په حلقه کې ناسم د حلقاتو د علم نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خود درس کې مدینه منوره کې وی په دې حلقه کې اوس پنګیره سړیو ډېر انته عزتمن هغه د خلکو له خبرې کولې او خبرې ډېر خوږې وي تاثیرناکې وي چې کله و چې شونه د قوم ویلي کم سړی چې خوشحالي دا خبره چې جنتی سړی وګوري ودل دي وګوري به ما ته پوښتنه کې د خلکو نه چې دا سړی څوک دی ویل دا عبد الله ابن سلام دی خپل ځان یې دی وی په خپل ځړ کې مې دا ویل چې قسم په الله زبر ورپسې کېږم ورپسې شم روانو تر دې پورې نږدې چې د مدینې نه اوځه به داخل شیخ خپل کور لمه اجازه وکړه مال طلب کړه اجازه راکړه مال و ما ته ویل چې ابن اخي او رسول پر راړاله و ما ویل د قوم ما د خبره اوریدلې دا چې تکله د جمعات نه اوته چې یو سړی خوښ کړي چې هغه جنتی انسان وګورېدل دی وګوري زستا په سلام چې ستاسو د حالات معلوم کما چې ته څنګه خلک معلومه چې ته د جنتین نه او دا خبره زما معلوم کوم چې داخله څنګه معلوم کی چې ته جنت ولا نه هغه ویل چې الله رب العزت پويږي په جنتینو باندې چې جنتین څوک دغه اسما بچیا یو سړی په خپل وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناس یو د دې سړي په باره کې دا خبره وکړه دا سړی چې مکه ته عبد الله ابن سلام دی اوس دا څوک چې عبد الله ابن سلام بسره غله دا وای ما ورته سیدا لیکن دومره خبره زبو یو سبب ته ذکر کوم هغه سبب تعالی اوس بیانوم دی هغه سبب چی شه دی ویراشه الله رب العزت تعالی جزای خیر درکې ورس وځو او دوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو سړی مال راغی مال دا خبر کو چې کوم اوچت شه چې کله اوچت شم د لاس نه ونی ولم
بوتلم یو لار و د چپ طرف له ما قصو کې چې بده باندې ور روان شو مال ودا لار پرې د بل طرف را روان شو چې و مې کا ته ډېر ښکار لار د دې کی طرف هغه باندې ور روان شم تلم تر دې پورې چې مخې له شین باغ راغی ډېر انتهي ډېر غني ونی پکې وي تکشنی ډېری وي منځ کې وبوي رواني په دې منځ کې د وسپنو د قشن داستنی وي او دغه اصل داستنی چې په دې ځمای کې دغه نهایت بره طرف شي بره اسمان کې وو دې په پاس طرف کې د سرو زرو کړي و مال وی خېجه طاقت من لرم او ورته زه طاقت نه لرم وی په دې وخت کې یو خادم راغی زی اوچت کړم ختمه تر دې پورې چې دې هغه کړي پاسل ورور رسیدم او په دې وخت کې دا ما ونی ولا بیا مې اوس باقي پاتې شوم حتی تر دې پورې چې اوچت شوم سبا نبی کریم علیه الصلاه والسلام راغله دا خبره مرتبه چې یا رسول الله د څه خوب ملي دلې یو سړی په خوب کې ګوري او چې منونه دی به د کی طرف باندې روانه کوم نه چپ طرف روانه کوم نه په کی طرف سم او بیا بده کې وستند او په دې باندې پورته وختم پاږي کې کړي کې مې ګوتې ورواچول چې روچ شوم کړي مې بیا هم لاس کې نخته و نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویلي باما الطريق التي رايتها عن شمالك اغه لار چې تاسو د چپ طرف باندې لیدل دا لار د دې بدبختانو ده د ور والا او اغه لار چې تاریخي طرف راکتلې دا د اصحاب الیمین د اهل سنت والجماعت د جنتینو اغه باغچا چې دغه شینوال نه متاثر شوی وي دا دین د اسلام دی او اغه ستن چې دغه دی په منځ کې ولر د اسلام او د دین ستن ده او اغه حلقه چې تانی ولید او بیا سبې راځي شم د قشن د لاس کې ده وي دا اغه مضبوطه کړی ده او ته به همیشه په دې باندې کلن کته وي د تعبیر دار چې الله تعالی خاتمه نصیب کړي تر دې پورې شاګي دنیا لاړ شي وي د دې وجنه بیا به د خلکو نه پټېدو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو له ویلي وکه تاسو چرته معلومه کې چې جنتی سړی له وګورم به دغه سړی له وګورې تاسو به حتی تر دې پورې چې دا وفات شو اې د به زیات تحقیق په علي صاحب دویم جلد 300 نمبر صفحه تاریخ الاسلام د امام زاهبی دویم جلد 213 الاستيعاب ابن عبد البر دویم جلد 302 الجرح والتعديل دویم جلد 22 نمبر صفحه تاریخ دمشق ابن عساکر وم جلد 303 او دقه شانه تذكرة الحفاظ اول جلد 2 نمبر صفحه البدايه والنهايه دریم جلد 211 او د نور علماء د تاریخ به ذکر کړی دی رب العالمین د جنت الفردوس داخل کی او الله رب العزت موږ تاسو د صحابه کرام سیته به لري نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین